د تحصیل مندن د ویلیج کونسلو ناظمین د تحصیل ناظم نصیب خان په قیادت کې پیښور ته درنه لاړل. په امبیله کې میډیا سره د خبرو په وخت ناظم سوراوان انور خان حقانی وویل چې د بلدیاتي الیکشن 2 کاله پوره شو خو لا تر اوسه موږ ته یو روپۍ فنډ نه دی میلاو شوی. هغوی وویل چې موږ نن د آل صوبه خیبر پښتونخوا د ناظمینو سره په پیښور کې د وزیر اعلی هاوس مخې ته درنه ورکوو او د صوبې اعلی حکام به د خپلو مطالباتو خبرو. ناظم صاحب دا راته ووایي د تحصیل چیرمین د سره دی د ویلیج کونسل ناظمین د سره ټول دي او پیښور ته روان یې نو مطالبات هم څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی څنګه تاسو ته معلومه ده تقریبا نن د بلدیاتي الیکشن 2 کاله مکمل شو خو د بده مرغه چې کله الیکشن هغه شوی دی پرې 2 کاله کې د څومره چې زموږ چیرمنان دي منتخب خصوصا زموږ ناظم صاحب او دا شان دي زموږ صدر صاحب مونږ د دې په مشرۍ کې پیښور ته دې لپاره ځو چې کوم اعتماد مونږ باندې خلکو کړو هغه د خدمت په شکل کې هغه د اختیاراتو په شکل کې هغه د پند په شکل کې اوسه پورې په هغې باندې بالکل عمل نه دی شوی. خلک زموږ او خصوصا د ناظم صاحب نه چې چوکیدار ټول تحصیل مندر ناظم دی لوی علاقه ده دته خلک د دین هم ګیلې کوي زموږ د منتخب چیرمنان هم ګیلې کوي او پند دې سره شته دی نه نو انشاءالله زموږ یو قافله دار روانه ده څه قافلې په هغې طرف باندې څه به دې طرف باندې او ان شاء الله بل قافله ان شاء الله مندر نه بوزي. موږ صرف دې لپاره دلته کې ځو حکومت ته دا خبره کوو چې موږ ته خپل اختیارات میلاو شي موږ ته خپل پند راکړي شي او دغه بلدیاتي مقصد هم د کړي چې دا خدمتونه د لاندې طبقې ته راکوز شي نو لاندې طبقې دپاره هم دغه عوامو دا کسان منتخب کړي دي دې لپاره موږ سټرګل کوو او محنت کوو او ان شاء الله العزیز تر هغې به واپس کیږو نه تر څو چې موږ اختیارات راکړي نه ان شاء الله د اختیار د حصول لپاره موږ جدوجہد شروع کړی دی محنت مو شروع کړی دی د اختیار ان شاء الله دغې نه حاصلو. ناظم صاحب دا راته ووایي دا درنه چې د ټولې صوبې ده او کوم ځای کې به درنه ورکوي د اسمبلۍ مخې ته د ګورنر د دفتر مخې ته کوم ځای دا درنه خو آل چې څومره کیفیکي چیرمنان دي منتخب تحصیل یا ویلیج کونسلو د هغې په اتفاق اتحاد باندې دا راجمع کړې ده او دا به موږ د وزیر هاوس انشاءالله مخې ته ورکوو.